अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा लेक्चर नंबर 42 दे द 10th क्लास मैथ्स द पारा। नन बमंगा द 10th क्लास पे मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 शुरू को। चैप्टर 5 सरा द सेट्स पर बारा के द सेट्स बारा की तासो मख की क्लासों के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करी दी। दलता अवलने एक्सरसाइज د هغه کوېسچنو صرف دوهرایي تاسو ته کوي، نو د دغه نه خو به هم مونږه کوېسچن سالف کوو، خو سیټ ډیفاین کولی مونږه داسې شو چې ا کلیکشن of well defined and distinct object. A collection of well defined and distinct objects. په دې کې به زموږ سره کم ایلیمنټس چې راکړي objects راکړي نو هغه به ویل ډیفاینډ وي، په هغه کې به شک شبه نه وي، واضح به وي بالکل. اینډ ډسټینکټ آبجیکټ او دا به زموږ سره ډسټینکټ مختلف به وي د یو بل نه. په یو سیټ کې مونږه دوه یو شان ایلیمنټس نشو لیکلی، نو دا دوه خبرې چې دواړه شرایط پوره کوي چې ویل ډیفاینډ وي او ډسټینکټ هم وي، نو داسې مجموعې ته داسې کلیکشن ته بیا مونږه سیټ وایو. یو څو امپارټنټ سیټس یې تاسو له درکړي دي د نمبرز دپاره. امپارټنټ سیټس کې نمبرز کې یو مونږ په ان سره یو سیټ ظاهرو چې دې ته وایي نیچرل نمبرز. نیچرل نمبرز سمبالیکلی مونږ په ان سره ظاهرو او د دې ټیبلر فارم 1 2 3 and so on up to infinity لامحدود نمبرز دي چې د 1 نه شروع کیږي او دا 1 2 3 4 5 and so on دا زموږ سره نیچرل نمبرز دي. بیا په دې پسې بل هول نمبرز. هول نمبرز سمبالیکلی په ډبلیو سره ظاهریږي او د دې ټیبلر فارم 0 1 2 3 up to infinity دا زموږ سره هول نمبرز سیټ دی. بل سیټ اف انټیجرز دی. سیټ اف انټیجرز سیټ اف انټیجرز په زد سره ظاهریږي او په ټیبلر فارم کې مونږه دا لیکلی شو 0 پلس ماینس 1 پلس ماینس 2 up to infinity. په دې کې زموږ سره پازیټو نیګیټو دواړه قسمه نمبرز موجود دي. دا هم دغه هول نمبرز او ورسره بیا دا نیګیټو نمبرز چې هم مونږ والو نو دا زموږ سره سیټ اف انټیجرز جوړوي. ایون نمبرز سیټ اف ایون نمبرز ایون نمبرز په ای سره ظاهریږي او په ټیبلر فارم کې دا مونږه لیکلی شو 2 4 6 8 and so on دا زموږ سره ایون نمبرز دپاره سیټ دی.
دین علاوه odd set of odd numbers set په او سره ظاهریږي او په دې کې 1 3 5 and so on. Prime numbers په پی سره ظاهرو او په ټیبلر فارم کې دا مونږ لیکلی شو 2 3 5 7 and so on. Prime numbers هغه which has only 2 divisors چې دا په دوو عددونو باندې ډیوایډ کېدی شي په زیاتو باندې نشي نو دغه ته مونږ پرایم نمبرز وایو لکه 2 مونږ واخلو نو 2 په 2 باندې مکمل ډیوایډ کېدی شي او په 1 باندې مکمل ډیوایډ کېدی شي نو داسې نمبر ته مونږ پرایم وایو چې د دوه ډیوایزرز لري د دوو نه زیات ډیوایزر د دې نه وي د دې په مقابله کې که مونږ داسې نمبر والو لکه 9 نو 9 په 3 باندې هم ډیوایډ کېږي او په 9 باندې هم ډیوایډ کېږي په 1 هم پوره ډیوایډ کېږي نو دغه بیا زموږ سره کمپوزیټ نمبرز دي او کم چې صرف دوه ډیوایزرز د دې لپاره وي نو هغې ته پرایم نمبر ایکسرسایز 5.1 A set یې درکړی دی 1 2 3 B set 0 1 او C set درکړی دی 1 3 4 1 3 and 4. Then find number 1 A union B. A union B دا مونږ ته معلومول دي دا ریکوایرډ دی د A union B معلومولو دپاره به تاسو A union B ولیکئ اول A set چې 1 2 3 1 2 and 3 دا ایلیمنټس درې ایلیمنټس دي پکې دا به په بریسس کې بندوئ او د یو ایلیمنټ چې ولیکئ بیا به کاما کوئ د سیټ لیکلو دا طریقه ده چې کله تاسو په ټیبلر فارم کې لیکئ یعنی ایگزیکټ هغه ایلیمنټس لیکئ نو بیا چې یو ایلیمنټ ولیکئ نو بیا ورپسې کاما کوئ بیا بل ایلیمنټ بیا کاما بیا بل ایلیمنټ او اخره کې به دا ایلیمنټس تاسو په کرلی بریکټس کې بندوي یا بریسس کې به دا بندوي نو A سیټ هم ولیکو بیا B سیټ په منځ کې به یونین او 0 1 د دوه سیټونو یونین یو داسې سیټي چې په هغې کې د دواړه سیټونو ایلیمنټس موجودي که د A ایلیمنټس پکې ته ګورې نو هغه به پکې هم ټول موجودي که د B ایلیمنټس پکې ګورې نو هغه به پکې هم ټول موجودي خو دا خیال به ساتئ چې کم ایلیمنټس په دواړو کې دي نو هغه به یوه پیره لیکو دوه پیرې به نه لیکو لکه مثال په طور دلته 1 دی دلته هم 1 دی نو تاسو چې د دې یونین لیکئ نو 1 به یوه پیره لیکلی کېږي دلته 0 پکې هم دی نو که تاسو 0 وروسته مو لیکئ خیر دی خو ترتیب باندې به مونږ ولیکو اول 0 بیا 1 1 نو دا به مونږ صرف یو 1 لیکو بیا 2 بیا 3 اوس په دې سیټ کې که تاسو د A ایلیمنټس ګورئ چې هغه 1 2 3 دي نو 1 2 3 درې واړه ایلیمنټس په دې کې موجود دي که د B سیټ ایلیمنټس پکې ګورئ 0 1 نو 0 1 دلته شته دی
نو داسې یو نوی سیټ چې زموږ سره جوړ شي چې په هغې کې د A او د B ټول ایلیمنټس موجود دي نو دې سیټ ته موږ د A او د B یونین وایو. بیا په دې کې A انټرسیکشن C دا معلومول دي. نو A انټرسیکشن C انټرسیکشن یعنی کامن د A او د C دوه سیټونه دي د دې کامن ایلیمنټس چې موږ راواخلو د هغې نه یو سیټ جوړ کړو نو هغه سیټ ته موږ د A او د C دپاره انټرسیکشن سیټ وایو. تاسو له A سیټ درکړی 1 2 3 1 2 and 3 او انټرسیکشن C set 1 3 4. اوس د دې دوانو سیټس نه کامن ایلیمنټس راواخلئ. په دې کې 1 1 دغه شان 3 3 دا پکې کامن دي نو 1 and 3 دا کامن دي. دا به تاسو په یو سیټ کې ولیکئ. دا زموږ سره دې دوانو دپاره انټرسیکشن شو. دا انټرسیکشن دپاره الټا یو استعمالیږي او د یونین دپاره یو سمبالیکلی یو استعمالیږي دغلته سمبل او دلته الټا یو د دې لپاره استعمالیږي. کوېسچن نمبر 2 کې وایي فایند A ډیفرنس B and B ډیفرنس A. A ډیفرنس B معلومول دي. په دې کې اولنی کوېسچن موږ له راکړی سیټ A راکړی دی 1 3 5 7 او B سیټ یې راکړی دی 3 4 5 6 7 8. موږ ته معلومول A ډیفرنس B دي. A ډیفرنس B زموږ سره هغه سیټ وي په هغه ایلیمنټس به مشتمل وي کوم چې په A کې موجودي او په B کې نه وي. داسې ایلیمنټس چې هغه په A کې موجودي خو په B کې نه وي نو هغه ایلیمنټس چې د A والا موږ ولیکو هغه به زموږ سره A ډیفرنس B. B ډیفرنس A به زموږ سره هغه ایلیمنټس باندې مشتملي کم ایلیمنټس چې په B کې موجودي خو په A کې نه وي. لکه فار ایگزامپل موږ A ډیفرنس B معلومو نو دا به A سیټ به اول ولیکئ 1 3 5 and 7 او ډیفرنس دا B سیټ به ولیکئ 3 4 5 6 7 and 8. اوس د A سیټ نه د B سیټ ایلیمنټس لرې کول دي. په A کې چې باقي زموږ سره کم پاتې شو نو هغه به زموږ سره جواب وي. نو ستاسو د اسانۍ دپاره که زه داسې وکړم دا 3 راواخلئ د دې نه که دلته 3 وي نو دا به ختم شي. بیا 4 راوالی که په دې کې 4 وي نو هغه ختم شو. 5 راوالی په دې کې 5 شته نو دا به 3 هم ختم شو 5 هم د دې نه ختم شو. 6 راواخلی که په دې کې 6 وي نو هغه ترې ختم کړي. 7 راوالی که په دې کې 7 وي نو هغه به ختم شي. 8 راوالی که په دې کې 8 وي نو هغه به ختم شي. نو اوس د دې نه 3 5 او 7 دا ترې لرې شو د څه په وجه د B سبټریکټ کولو په وجه باندې. نو دلته زموږ څه په A کې صرف اونلی 1 ایلیمنټ او چې 1 په خپله دی هم دا یو ایلیمنټ پاتې شو 1. دا زموږ څه A ډیفرنس B شو. اوس که B ډیفرنس A معلومولی نو د B
एलिमेंट्स सेट چې کوم دی دا اول ولیکئ 3 4 5 6 7 and 8 او ډیفرنس بیا د A سیټ ولیکئ 1 3 5 and 7 اوس د دې A سیټ اولنی الیمنٹ راوالی که دلته یي نو هغه به ختم شي 3 راواخلی په دې کې شته نو دا 3 ختم شو 5 راوالی دا 5 دا ختم شو که تاسو د خپلې اسانۍ دپاره دس ورکوټی نشان پې لګوئ چې بیا درته پته لګي 7 دلتم دی نو دا به ختم شي زمونږ سره به پاتې 4 6 او 8 دا زمونږ سره د بی ډیفرنس A جواب شو क्वेश्चन नंबर 3 तराजू په क्वेश्चन नंबर 3 کې تاسو له یونیورسل سیټ درکړی دی یو چې هغه زموږ سره 1 2 3 up to 20 او بیا A سیټ یې درکړی دی چې دا ایون نمبرز دي 2 4 6 up to 20 او B سیټ هم درکړی دی چې دا زموږ سره odd numbers دي 1 3 5 up to 19 او یو بل سیټ C درکړی چې دا زموږ سره empty سیټ دی پای then find A complement که موږ ته A complement معلومولی نو د A complement یاد ساتئ A complement زموږ سره U difference A که U universal city نو د دې نه که تاسو A set لرې کوي دا ته سبټریکټ کوي نو کم پاتې ایلیمنټس چې دي دا به زموږ سره A complement اوس تاسو په دې کې دا یونیورسل سیټ ولګوئ چې هغه زموږ سره 1 2 3 up to 20 او ډیفرنس A سیټ چې هغه زموږ سره even numbers دي 2 4 6 up to 20 په یونیورسل کې د 1 نه د 20 پورې ټول ایلیمنټس دي او په A سیټ کې زموږ سره صرف ایون نمبرز دي د 20 پورې نو موږ چې د دې نه ایون نمبرز لرې کړو نو آډ نمبرز به زموږ سره پاتې شي په یونیورسل سیټ په دې حصه کې به آډ نمبرز پاتې شي دغه به زموږ سره یو ډیفرنس A کم ته چې موږ A complement وایو نو دا به زموږ سره 1 3 5 up to 19 ځکه چې دلته 2 شته نو دا 2 به د دې نه ختم شي 1 به پاتې شي 3 به پاتې شي بیا 4 راوالی نو 4 به ختم شي خو 5 پاتې کیږي په دې کې 6 د دې نه راوالی نو دلته به 6 ختم شي ځکه چې په هغې کې شته نو د دې نه به هغه ختمیږي بل پکې وایي B کمپلیمنټ به دغه شان U ډیفرنس B په دې طریقه به معلوم کړئ C کمپلیمنټ زموږ سره U ډیفرنس C د یونیورسل سیټ نه چې تاسو empty سیټ
منفي کوي 1 2 3 up to 20 دا زموږ سره یونیورسل سیټ دی او ډیفرنس سی زموږ سره امټي سیټ دی نو مطلب دا چې د یونیورسل سیټ نه یو الیمنٹ هم ملري کوي امټي سیټ دی سی موږ له امټي سیټ راکړ نو دا ټول الیمنٹ زموږ سره پاتې شو دا به بیرته 1 2 3 up to 20 دې کې څه کمی رانغی بیرته په یونیورسل سیټ په شان ستاسو سره جوړ شو چې ایکول ټو یو یعنی یونیورسل سیټ برابر یې بیا تاسو لیکلی شئ نو د امټي سیټ کمپلیمنٹ د یونیورسل سیټ برابري دا یاد ساتئ د امټي سیټ کمپلیمنٹ د یونیورسل سیټ برابري بیا A کمپلیمنٹ یونین B کمپلیمنٹ A کمپلیمنٹ خو مونږ معلوم کړی دی او مونږ به دا C والا وکړو یونین C کمپلیمنٹ A کمپلیمنٹ یونین C کمپلیمنٹ A کمپلیمنٹ مونږ معلوم کړی دی چې د 1 3 5 7 9 up to 19 अब यूनियन सी कम्प्लीमेंट چې هغه زموږ سره یونیورسل سیټ دی up to 20 نو یونیورسل سیټ چې د بل سیټ سره هغه A دی که B دی که C دی یونین واغستی شي نو د هغې نه یونیورسل سیټ جوړیږي ځکه یونیورسل کې ټول ایلیمنټس شته او دا A یا B یا C کم سیټ چې درکړی هغه به ستاسو سره سب سیټ وي د یونیورسل سیټ نو د دواړو یونین چې موږ اخلو نو دغه یونیورسل سیټ واخلی په دې کې ستاسو سره د یونیورسل ټول ایلیمنټس به هم موجودي او چې کوم سب سیټ A یا B یا C درکړی د هغې ایلیمنټس به هم موجودي نو 1 2 3 up to 20 دا یونیورسل سیټ بیا بل په دې کې کمپلیمنٹ او intersection A complement intersection B complement نو A complement خدا دې مونږه معلوم کړی دی B complement تاسو معلوم کړئ B complement با U difference B نو یونیورسل سیټ چې هغه زموږ سره 1 2 3 up to 20 او ډیفرنس B کې ستاسو سره 1 3 5 1 3 5 up to 19 دا ایلیمنټس دي د 1 نه 20 پورې چې په دې کې آډ ایون دواړه دي او دا زموږ سره آډ نمبرز دي د 1 او د 20 په منځ کې چې کوم او د 0 او د 20 په منځ کې چې کوم آډ نمبرز دي نو هغه په دغه B سیټ کې دي نو چې موږ ته دا آډ نمبرز لري کو نو دې کې به ایون پاتې شي دا به زموږ سره 2 4 6 up to 20 دا زموږ سره B کمپلیمنٹ شو اوس موږ ته معلومول دي A کمپلیمنٹ انټرسیکشن B کمپلیمنٹ A کمپلیمنٹ مخکې موږ معلوم کو چې 1 3 5 7 9 up to 19 1 3 5 up to 19 دا A کمپلیمنٹ او انټرسیکشن B کمپلیمنٹ موږ معلوم کو 2 4 6 up to 20
د دې دوانو انټرسیکشن مطلب کامن. یاد ساتئ په آډ او په ایون کې کامن نه وي. دا زموږ سره آډ نمبرز دي او دا ایون نمبرز دي. نو په آډ او په ایون کې کامن ایلیمنټس نه وي، نو دا به زموږ سره امټي سیټ شي یا پای باندې مونږه ظاهرولی شو. اوس راځو کوېسچن نمبر 4 ته. क्वेश्चन नंबर 4 के यूनिवर्सल सेट दरकड़े दे. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 15 1 2 3 अप टू 15 और ए सेट दरकड़े दे सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 15. इवन नंबर्स चागा जमंग सरा 2 4 6 up to 14 और बी सेट दरकड़े सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 up to 15. उस मालूमोल दी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट. ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी कंप्लीमेंट. देर पर बतासो अवल द ए कंप्लीमेंट मालूम कई. ए कंप्लीमेंट बा जमंग सा बराबरी याद साता यू डिफरेंस ए कि ए कंप्लीमेंट नो द यूनिवर्सल सेट न ए मनफी कवली सब्ट्रैक्ट कवली. कदा बी कंप्लीमेंट नो यू डिफरेंस बी, कदा सी कंप्लीमेंट नो यू डिफरेंस सी. यूनिवर्सल सेट 1 2 3 up to 15 our difference A set 2 4 6 up to 14. The 15 पूरे इंक्लूडिंग 1 and 15 दा जमंग सा यूनिवर्सल सेट दे. और बिया पो ए सेट के तासुला सिर्फ इवन नंबर्स दरकड़ी दी द 1 और द 15 पर दरमियान के. नो चिमंगते दा इवन नंबर्स द देना सब्ट्रैक्ट को नो पदे के बा ऑड नंबर्स पातीशी ना हगबा 1 3 5 up to 15. पदे के 1 और 15 वर सर हम शामिल दी जका ची दा हम जमंग सर पदे के शता दे और पदे के निश्ता. नो कम ची पदे के नई और पदे सेट की नो दग तमंगा डिफरेंस वायु ची यू डिफरेंस ए मालूमो नो हागा एलिमेंट्स चागा जमंग सर प यू के शता हो पदे ए की निश्ता. नो डिफरेंस په دغه طریقه موږ معلومونو. دلته زموږ سره آډ نمبرز پاتې شو. بیا تاسو بی کمپلیمنٹ معلوم کړئ. دا به یو ډیفرنس بی یونیورسل سیټ 1 2 3 up to 15 او ډیفرنس دا بی زموږ سره 1 3 5 1 3 5 up to 15. पदे के द 1 ना 15 पूरे ऑड इवन द्वारा किस्म नंबर शामिल दी और दा जमंग सर सिर्फ ऑड नंबर्स दी. नो ऑड शिति मंगा लेरी को दलता ब इवन पातिशी यानी 2 4 6 up to 14. 15 खुद जमंग सर ऑड देनो आगा तिलरी शो ऑड तिलरी शो और इवन जमंग सर
پاتې شو. دا زموږ سره بی کمپلیمنٹ شو. اوس معلومول موږ ته A کمپلیمنٹ یونین B کمپلیمنٹ. A کمپلیمنٹ یونین B کمپلیمنٹ. نو A کمپلیمنٹ 1 3 5 1 3 5 up to 15 or union B complement 2 4 6 up to 14. د دې دوانو یونین نو یو زمونږ سره آډ نمبرز دي په بل کې ایون نمبرز دي. نو دواړه چې مونږ را یو ځای کړو نو دا به زمونږ سره 1 نو دلته 2 شته 1 2 3 دلته شته 4 دلته شته. نو په یونین کې د دواړو ایلیمنټس مونږ اخلو نو دغه شان دا به د 15 پورې په دې کې آډ ایون دواړه شو. یا د دې ته تاسو یونیورسل سیټ لیکلی شئ د 1 نه 15 پورې دا نمبرز چې واغستی شو نو بیرته ورته تاسو یونیورسل سیټ لیکلی شئ برابر د دې شو. بل پکې که تاسو وګورئ نو A کمپلیمنٹ انټرسیکشن B کمپلیمنٹ. نو د A او د B د A کمپلیمنٹ او د B کمپلیمنٹ انټرسیکشن مطلب کامن. نو A کمپلیمنٹ مونږه معلوم کړی چې 135 up to 15 او انټرسیکشن B کمپلیمنٹ چې هغه زموږ سره 246 up to 14. د دې دوانو کامن ایلیمنټس نو یو طرف ته زموږ سره آډ نمبرز دي او بل سیټ کې زموږ سره ایون نمبرز دي. نو یاد ساتئ په آډ او په ایون کې کامن نه وي نو د دې انټرسیکشن به زموږ سره امټي سیټ شي. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لازما لایک کوئ او چینل که تاسو سبسکرایب کړی نه نو چینل سبسکرایب کړئ. یوه ویډیو چې تاسو خو بار بار نه یې کتلي ځان هم نه یې پوه کړی نو د بلې ویډیو کتلو نه لږ اجتناب کوئ چې کله په پریویس لیکچر باندې تاسو ښه پوه شئ نو نیکسټ لیسن یا لیکچر هغه به تاسو ته اساني په هغې به ښه پوهیږئ. نو مهرباني کوئ ویډیوز بار بار ګورئ چې تاسو په ویډیو په لیسن باندې پوه شئ. هغې نه پس بیا نیکسټ ویډیو تاسو چلوئ. تھینکس الاٹ.